نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو په هندوستان کې پاک واهین کله چې دا بری صغیر یو زنانه وا یو جینۍ وا، هغه کله چې به مسلمانانو د هندوانو د سیډه سوب ګیر کړ نو هغه به بې عزته کول، هغه به وخل ټکول به، او کله چې به هندوانو مسلمانان ګیر کړ نو هغوی له بې عزتي کوله، خاص کر زنانه وله. نو دا جینۍ چېرته خپلوانو کره تلې وه او په دې باندې بیا ناوخته شوې وه، او دا جینۍ چې ده نو دې باندې ناوخته شوې، خو چې دا وایي کله کور ته تله نو په دې باندې څه تیاره مو لګېده او څه هغه شرپسند هندوان راووته. شرپسند چې نه هغه نو هغوی مسلمانانو ته به تکلیف ورکو. دې جینۍ دا سوچ کو چې اوس به زه کم ځای ته ځم، زما لپاره د امن ځای کم ځای دی. دې جینۍ سوچ کو چې دغه مسجد دی، دې ته ورشه. کله چې مسجد ته دا جینۍ ورننوته، څه ګوري چې هلته یو طالب ناست دی، کتاب یې ځان ته لګولی، ځان ته یو ډیوه بله کړې ده او هغې کتاب ته ګوري او خپله مطالعه کوي. ځان ته شمه لګولې ده او خپله مطالعه کوي. او دې جینۍ ته ووي چې جینۍ ته د مسجد نه وځه، هسې نه چې زه بدنام شم. دې جینۍ ورته ووي چې زه څنګه وځم بهر ته، هلته خو شرپسند خلک بار راوتلي دي، هسې نه چې زما عزت خراب شي. دې طالب ورته ووي خو ته دلته ما سره چا ولیدلې نو زما عزت به هم نیلام شي، زه بدنام شم. زه هغه طالب العلم یم، د الله تعالی د علم دپاره رایستی یم، خپل علم یې زده کړم. بس دې هلک دې طالب العلم ورته ووي چې دغې ګوټ کې کښېنه، خو چې کله څنګه د سبایي رڼا ولګي، خو چې بیا ګوره ته وتلې د جومات نه. بس دغه جینۍ هغې ګوټ کې کښېناسته او دغه طالب هغې ګوټ کې کښېناسته. خو دې طالب مطالعه کوله، نو دې طالب به یوه ګوته راغسته او دې شمې ته به یې نیوله، بیا به یې ګوله ګوته راغسته او دې شمې ته به یې نیوله. دا جینۍ ورته اوس حیرانه ده چې دا طالب څه کوي، د خو ځان له غونډې ګوتې وسېزلې. خو چې کله بیا سحر شو نو هغې جینۍ ته وایي ای زنانه اوس لاړه شه ځه، اوس زما بېعزتي نور کول مه غواړه، هسې نه چې اوس خلک راشي او ما وویني نو زه به بدنام شم. هغه جینۍ ورته وایي زه خو ځم خو ګوره دا راته ووایه، دا خبره به راته کیه چې تا دا یوه ګوته ولې ځان له وسېزله په دې شمه باندې. هغه طالب ورته وایي چې بس پرېږده، دا ورته ډېر ادعا ورته وکړو چې نه دا ما ته وې څه معامله ده. هغه طالب ورته وایي چې ما ته به شیطان راغی، ما باندې به یې خپلې پنجه اړامه کړه، څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې د انسان په زړه باندې لکه داسې هړتم لګولی وي، دغه شان به شیطان ما له رالی، ما ته ویې چې طالبه ته هم یوازې، جینۍ هم در سره ده، زه خپل خواهشات پوره که، خپل منماني وکه، خپل د زړه بړاس وباسه. ما به هغه شمې ته ګوته ونیوله چې ای نفسه که ته دا اور برداشت کولی شي، دا اور برداشت کولی شي نو دې د جهنم اور به څه برداشت کړي، ته دا اور نشي برداشت کولی، خو دې جینۍ سره دې بدپیلي وکړه د جهنم اور به څه برداشت کړي. دغې وجې نه ما غونډې ګوتې وسېزلې. هغه جینۍ چې لاړه کله کور ته، هغه جینۍ پسې رشتې هم راتلي، خو هغه جینۍ به انکار کوو. والدین ورته وي څه وجه راته انکار کې، موږ ته نن ووایه څه معامله ده. جینۍ ورته وایي چې هغه طالب سره به نکاح کوم چې فلانکي جومات کې طالب العلم دی. عزتمندو دا د څه وجې نه هغې جینۍ ولې دا طالب ځان لپاره خوښ کړو؟ دې وجې نه چې د الله تعالی نه یارېدو، په خپل نفس په خپلو خواهشاتو باندې هغه خپه کېښوده او د الله تعالی نافرمانۍ نه ځان بچ کړو. نن موږ هم وګورو که نه، پردی تور سر رانه په لاره نشي تللی، د سر نه د خپو پورې چې م چیک کړي نه وي او په خپلو سترګو کې م تول کړي نه وي، مازه چېرته به یې کوي که نه. نو عزتمندو مسلمانانو نن موږ پردی تور سري ته وګورو په غلطه طریقه باندې، په غلط نظر باندې، سبا به زموږ تور سري ته هم خلک ګوري. خو چا د پردی تور سري سره بدپیلي وکړه، زینۍ وکړه، سبا به تا نه هم پیدا کېږي. دا قرض به ستا بچی، ستا لور، ستا خور، دا به ستا ښځه ادا کوي، بیا به ته دا نه دا ګیله به نه کړې. عزتمندو مختصره زندگی ده، مقصود دا دی توبه وباسئ، هر ټایم کې د الله تعالی نه ویریږئ. الله تعالی ما ویني، الله تعالی ما سره دی. خدا یقین منګه شروع کو، ان شاء الله بیا به
بیا به هېڅ هم نه خوشحاله زندګي به تېرو. الله تعالی دې ما او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.